دا وخت زه د عیسی بابا په روضه کې ولاړ یم. دننه ځو تاسو موږ سره د عیسی بابا د روضې زیارت وکړئ. دا د عیسی بابا رحمت الله علیه روضه ده او دې لاس ته تاسو کتلی شئ دا د عیسی بابا رحمت الله علیه خور ده. عبدالله د عیسی بابا په بهر دنیا کې هم مشهورتیا لري او د پاکستان هم د ګوټ ګوټ دلته کې خلک راچلیږي. نو یو خو دا ده چې خلک هغه د روحاني سکون لپاره دلته کې راځي، دعاګانې غواړي. بله څه داسې وجه کیدی شي چې خلک دومره لرې لرې نه راچلیږي؟ نو دا خو ظاهره خبره ده چې د اولیاو مزاراتو ته خلک ځي او دې کې ډېر سکون میلاویږي، دې کې ډېر برکات دي. او د عیسی بابا یو زنده کرامت دا دی چې دلته د جناتو څومره بیماران دي او راځي الله پاک هغوی له شفا ورکوي. او دلته د دې کوم لوسي چې دي نو هغوی ماشاءالله ښه عالمان دي، ښه حافظان دي او هغوی هغه دم جوړ کوي او الله پاک بیماران ښه کوي چې څومره جنات ولري. اوس دا ده چې غټ بنیادم باندې جنات وي، آیا هغه دلته کې راځي که نه؟ ماشومان باندې جنات وي هغوی دلته کې راځي، او که نه وي نو هغه ماشومان چېرته کې ځي؟ د ماشومانو خو د دې والد صاحب تاسو چې ما وختي په هغه کې خبره وکړه نو هغه په کوټ ملکن کې دی سربدال بابا نوم یې دی. نو کوم ماشومان چې دي داسې ډېر او هغوی باندې هغوی خو یو خبرې هم نشي کولی چې یاره ما ته دا تکلیف دی دا مسله خو چې د پیریانو د جناتو کوم اثرات یې نو چې ماشومان یې هغه د دوی والد صاحب دی په کوټ منظري بابا په هغه کې سربدال بابا نو هلته ځي او خدای پاک یې شفا کوي بس هلته ټیک او کوم چې غټ بنیادم باندې جنات وي هغه دلته کې او چې کوم غټ فرض کړه سړی وي زنانه وي او په هغوی باندې جنات اثرات وي نو خدای پاک دلته بلکل ټیک کوي انشاءالله شفا ورکوي. او د دوی تعارف را سره وکړئ. دا روضه کې خادمین دي او چې دا د عیسی بابا سره د دوی څه تعلق لري؟ دا د عیسی بابا نمسی دا جمیل شاه نوم یې دی د دې هیڅ سره اوسېږي او دا زما ورور دی نظګل نوم یې دی مشر. دوی دلته کې خادمین دي او دلته ډېر لکه د دې ډېر زیات نمسي دي خو بیا ورځې تقسیم کړي دي نو کله یو څوک راځي کله یو نمسي کله بل او دا زموږ ملک صاحب محمد د دې علاقې د قاتل قرآنغار یو شاینینګ سټار دی او ټول دنیا یې پېژني او دوی ته د دې تاریخ او د دې خپل نمبر باندې ټول بیا خدمت کوي دلته کې راځي. ګرانو کتونکو دا د محمد علي خان بابا قبر دی کوم چې عثمان خیل له بنیادي طور باندې او په 1863 کې د سیدو بابا په مشرۍ کې د انبیلي جهاد یې کړی او په هغې کې شرکت کړی او بیا چې دوی کله وفات شو نو سیدو بابا د دوی جنازې له راغلی او په هغې کې شمولیت کړی.